حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه سړي باندې چې هغه د زنانو لباس واغوندي او د زنانو هيئت اختیار کی او په دغه زنانه باندې چې هغه د نارینو لباس واغوندي او هغه شانتي دغه په شانتي پیشن کوي په دې باندې نبی سلام لعنت ویل. نن سبا نارینو په ځان باندې کمی نخري وکړي، زنانو په ځان باندې کمی نخري وکړي، زنانو خپل لباس تباہ او برباد کو، زنانو خپل پرده د خپل لاندې کړه. ګورې د خپل آخرت متبوي د الله رب العالمین خاطر وکړي ټیک ټاکرانو خپل آخرت متبا کوي. تاسو به الله رب العالمین دربار ته افسوس پرې خلکو باندې دا کم خلک چې ګوري په کمنټس کې ورته ماشاءالله او په کمنټس کې ورته چې کم دی سبحان الله او په کمنټس کې ورته هغه د تاسو د وجنه او زما او استاد د وجنه چې ما ته دو سپورټ کو دا غي په وجه باندې دا خلک مخ کې روان دي. کما ته دوی له کمنټس نه کوله، ما ته دوی شیر کوله نه، کما ته دوی لایک کوله نه، دا خلک به دومره مخ کې نه تل خدا زما او استاد په وجه باندې مخ کې لاړو. ما ته چرته خو ویډیو نه شیر کو، ما ته چرته د قران مجید حدیث مبارکه دا نه شیر کو، ما ته چرته بیان نه شیر کو. هغه مور پلار سشول هغه رونو سشول چې دا غوینه بخوین دړک نه چواله دا غوی یو وخت به چانه لیدو. هغه پلاران څه شو چې دا غوی غیرت خلکو به خبرې کولې په علاقو کې. هغه نن هر ستار تار شو. سوس په دغه مور پلار باندې، په دغه رور باندې، په دغه تر باندې، په دغه ماما باندې چې د دې سره په کور کې دی د چا لور ده، د چا خور ده، د چا بل رشته کې ده او هغه د په کور کې ده. هغه د ټیک ټاکونه جوړي او په میډیا باندې ورکي او دی ورته ناست دي صرف تماشې نه. دا تاسو ګورئ د خپل ویوز د پاره، د خپل چیدنو د لایکونو د پاره نن سبا نارینو په ځان باندې هغه نخري وکړي، زنانو په ځان باندې هغه نخري وکړي چې تبه حیران پاتې شي. مونږ ته خو د ټیک ټاک زموږ سره شته هم نه، خو اکثر راته ملګری داسې ویډیوګانې راشي په دې ګروپونو کې اکثر راشي یا څوک راولېږي چې جناب تاسو په دې باندې ویډیو جوړ کړئ. نو زه به په دې باندې څرنګه ویډیو جوړ کړم. دا یو ویډیو ملګری راولېږله د ټولو ناول خو به زه دا ووایم چې ګورئ د خپل آخرت متبوي د الله رب العالمین خاطر وکړئ. ټیک ټاکرانو خپل آخرت متبا کوئ. تاسو الله رب العالمین دربار ته ځئ، د الله رب العالمین مخې ته به ځئ، الله رب العالمین له به د یو څیز جواب ورکوئ. تاسو څه کوئ د خدای بندګانو الله رب العالمین مخې ته به ځئ، الله به درنه د دې څیزونو تپوس کوي. نن سبا نارینو په ځان باندې کمی نخري وکړي، زنانو په ځان باندې کمی نخري وکړي، زنانو خپل لباس تباہ او برباد کو، زنانو خپل پرده د خپل لاندې کړه، زنانو هغه حیا کم غیرت کم شعور کم پرده چې الله رب العالمین او شریعت زنانو ته ورکړي هغه پرده نن تار شو. هغه پرده نن په زنانو کې نشته ده. لعنت او افسوس په دغه مور پلار باندې، په دغه رور باندې، په دغه تر باندې، په دغه ماما باندې چې د دې سره په کور کې دی د چا لور ده، د چا خور ده، د چا بل رشته کې ده او هغه د په کور کې ده. هغه د ټیک ټاکونه جوړي او په میډیا باندې ورکي او دی ورته ناست دي صرف تماشې نشتی. ستانه به الله رب العالمین د دې په باره کې تپوس کوي. دا یاد وساته الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. په تاسو کې هر یو مشر دی او د قیامت په ورځ باندې به د پلار نه، د دغه رور نه، د دغه مشر نه به د دې لور، د دې خور، د دې ښځې د دې په باره کې به تپوس کیږي. الله رب العالمین د به جواب ورکړي. ستا په وجه باندې نور خلک په لعنت کې اخته کیږي. زنانو د خدای خاطر وکړي د ټیک ټاکرانو الله ونیسئ، د دې ټیک ټاکو نه قلار شي خپل حیا مت ارتار کوي. شریعت ستا په هغه ځای کې خیال ساتلی دی کله چې تا قبر ته کوزئ تا له شریعت چې کم دی نو دومره عزت تر کړی، دومره شرافت تر کړی دی چې نارینه له 3 کپنونه منتخب کړي دي ستا لپاره د حیا او د عزت لباس 15 کپړې منتخب کړي دي چې تا ته به 15 کپړې د کپن په تور باندې اغوستول کیږي. تا چې قبر ته کوزئ نو شریعت ستا لحاظ ساتلی دی، ستانه چاپیره د قبر نه پرده درنه تاو، ستا بدن خو څوک نشي لیدی په 15 کپړو کې چې کم دی هغه بند دی، خو چې ستا کپن هم څوک ونه ویني. دومره شریعت ستا خیال ساتلی دی او ته راځي او په میډیا باندې او په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې خپل بدن او خپل مخ او خپل ویښته او خپل عزت او خپل عبرو هغه خلکو ته الله رب العالمین نه ویریږي د دې چل قلار شي. ګوره حدیث مبارک کې تاسو به کتلی په ټیک ټاک باندې نارینو د زنانو لباس واغوندو او زنانو د نارینو لباس واغوستو. دا کم حالت ته مونږ لاړو، دا مونږ کم طرف ته لاړو. دا د ګوره د وسنۍ زمانې دا ټیک ټاک د وسنۍ زمانې ډیره سخترینه فتنه راغلې ده، دومره سخته فتنه راغلې ده ته ویلې نشم. د خلکو نه هر څه هیر کړي دي. مور څوک نه پیژني، پلار څوک نه پیژني، رور څوک نه پیژني، شریعت څوک نه پیژني، هیڅ څوک نه پیژني ما سوا د یو ټیک ټاک نه.
د الله خاطر وکي الله رب العالمین ته به زید دې خبرو به جواب ورکوي والدین او دغه شانتي دارونه د مور پلار د په خپل بچو باندې لک فوکس وکي د خپل بچو ته خیال وساتي کنه د قیامت پر ورځ باندې به تاسو هم الله رب العالمین له جواب ورکوي ردی په دې ګناهونو کې به سره تاسو هم شریک یې ګوري بعض خلک داسي وی زنانه چې هغه د نارینو لباس اختیار کی او ټیک ټاک تراشي او ټیک ټاکونه جوړي یا چې کم دین په معاشره کې ګرځي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه سړی باندې چې هغه د زنانو لباس واغوندي او د زنانو هيئت اختیار کی او په دغه زنانه باندې چې هغه د نارینو لباس واغوندي او هغه شانتي دغه په شانتي پیشن کوي په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم راوي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې دواړو باندې لعنت ویلې خیری وته کړی دي د الله خاطر وکي داسې مکوي په ځان باندې دا نخري مکوي د خپل ویوز د پاره د خپل لایکونو د پاره د خپل کمنټس د پاره کته ته سوق زر پیری او بیا افسوس پر خلکو باندې دا کم خلک چې ګوري په کمنټس کې ورته ماشاءالله او په کمنټس کې ورته چې کم دی سبحان الله او په کمنټس کې ورته هغه د تاسو د وجینه او زما او استاد د وجینه چې ما ته دو سپورټ کو دا غي په وجه باندې دا خلک مخ کې روان دي کما ته دو له کمنټس نه کوله ما ته دو شیر کوله نه کما ته دو لایک کوله نه دا خلک به دومره مخ کې نتل خدا زما او استاد په وجه باندې مخ کې لاړو ما ته چرته خو ویډیو نه شیر کو ما ته چرته د قران مجید حدیث مبارکه دا نه شیر کو ما ته چرته بیان نه شیر کو چې کله دا غن بلاره شي په زرګاو په لکاو په کروڑاو په پاغي باندې ویوز راځي دا خلک بډاړي ګناه د الله خاطر وکي لږ د دوی نه رکتام وکي چې دا خلک قلار شي د قصونه کنه نو ما او تاسو سره کم خلک چې دوی ته کمنټس کوي کم خلک د دوی حوصله افزایی کوي کم خلک دوی شیر کوي کم خلک دوی چې کم دې سپورټ کوي دوی ور سره د قیامت پر ورځ باندې الله رب العالمین به تاسو کوي تاسو د چرتر مولیان علما کرامو نه تاسو کوي چې په دې داسې خطرناک ویډیو باندې په داسې پالتو ویډیو باندې کمنټس کول او غي ته ماشاءالله لیکل او غي ته سبحان الله لیکل دا جایز دي که جایز نه دي چرته پتوی د چانه طلب کوي چرته علما کرامو خو لاړ شي دینه خلاص شي ویډیو د الله رب العالمین د خاطر د ثواب په نیت باندې شیر کوي چې دغه خلکو ته ورسیږي حکومت له بده پکار دي چې بده باندې اکشن واخلي زمونږه پښتو څه شو زمونږه عزت څه شو زمونږه هغه غیرت څه شو کم چې د پښتو په خټه کې هغه غل شي هغه چرته نن لاړو هغه والدین چې شو هغه مور پلار څه شو هغه رونو څه شو چې دا غوینه بخوین دړق نه چواله دا غوی یو وخت به چانه لیدو هغه پلاران څه شو چې دا غوی غیرت خلکو به خبرې کولې په علاقو کې هغه نن هر تار شول زما استاد وجینا د الله خاطر وکي په خپل خويندو باندې په خپل بچو باندې په خپل رونو باندې لږ غور وکي په دې باندې نظر وساتي کنه نو غره خبر ډیره خطرناک ده د بجلیګر مناسب خبره د اسمان اراده غره مونږ ته خنه دي غره ها الله رب العالمین برابر باندې د کانو بارانونو کی الله رب العالمین دې زموږ استاد حفاظت وکي